أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. سورة الانفال 48 نمبر آیات. دې 48 نمبر آیات کې د بدر د میدان د شیطان د دوکي واقعیا ذکر کیږي، کم چې د شیطان مستقل معمول له د هر چا سره هم دغه شانتي کوي. الله تعالی وایي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، په هغه وخت چې ښایسته ښکارا کو دوی ته، یعنی کافرانو ته، شیطان اعمالهم عملونه د دوی د عمل نه مراد د مسلمانانو سره دشمنی او د هغوی سره جنگیدل مراد دي. شیطان د دې په ذهن کې دا واچولی د مسلمانانو سره جنگیدل او د نبی علیه السلام دشمنی او مخالفت د صحیح کار دی او ردی باندې تاسو ښایسته ښکارېږي. اوس قرآن دومره وښودله چې شیطان خو دومره وکړله، دوی ډاډک او خبره داسې ده چې آیا دا د وسوسې په طریقه باندې ورک عام انسانان ته څنګه وسوسې ورچي، او که نه په انساني شکل کې ورسره ملاقات وشو، خبرې ورسره وشوي. په انسان باندې وسوسه اثر کوي خو لږ، او مخامخ ملاقات او خبرې په دې باندې اثر کوي ډېر زیات. نو په دې وجه کله ملګری ګمراه نو سړی خامخا ګمراه کېږي، نه پاتې کېږي. او چې ملګری ګمراه نه نو شیطان به وسوسې اچوي خو دومره زیات خرابولی نه شي چې کله ملګری نیک انسان نه خرابېږي. نو دې ځکه کې دغه سوال پیدا شو چې شیطان به دا کار څنګه کړی. لیکن مشهور دا د رستنی روایاتو نه هم معلومیږي، آیات رستنی حصے نه معلومیږي، نور روایاتو نه معلومیږي چې دا کار شیطان مخامخ کړو، مخامخ شیطان ناغلی. ابن کثیر رحمه الله په دې باره کې تفصیلی واقعات نقل کړي دي. هغه لیکي چې کله شیطان کله چې د ابو جهل لښکر د خانه کعبې نه راوتو، اوله خبره دا و چې دوی ځان په حق ګاڼو. ابن کثیر رحمه الله وایي چې د یو کار د کولو دپاره یوازې په خالص نیت باندې هم کار نه کېږي. ستا نیت خالص خو چې ستا لاره غلطه وي نو خالص نیت کار نه ورکوي. نو وایي دې مشرکان چې کوم دي نو دوی د بت پرستۍ دا کوم مذهب چې و د یو حقیقي دین ګاڼو، او چې کله راوتل نو د خانه کعبې غلاف یې ونیو، سوالونه یې شروع کړل الله تعالی ته چې الله پاکه چې مونږ کومه ډله ډېر په هدایت باندې که مونږ یو که مسلمانان که هر څوک چې نو تا هغې له فتحه ورکړي، او چې کوم به ډېر هدایت باندې نه هغه هلاک کړي. نو داسې نه ویل، دغه ټیم کې دوی یقین دا و چې موږ په حقه باندې یو. نو دې ټیم کې د زرو کسانو چې کوم را روان دي، دوی په راوتلو کې اخلاص لارو، نیت خالص، خو لاره یې غلطه وه، د شیطاني لاره وه. وایي چې کله دوی د مکې معظمې نه راوتل، په دې خو مطمئنو د مسلمانانو د تعداد نه خبرو، اطلاع ورته میلاو شوې وه چې د قافلې د محاصرې دپاره کسان دي 300 کسان دي. نو دوی خو د هغې مقابلې کې 1000 کسان رالو، په دوی خو پوهېدل چې هلته مقابله کولی شو. لیکن د دوی سره یو غټ غم بل ورسره و. هغه غم دا و چې دوی د قریشو د بني ابي بکره سره، ابي بکره یو قبیله د په لاره کې چې کله سړی مدینې ته راځي نو په لاره کې د قبیله یو ځای کې اوسېدله. له دې قبیلې سره د مکې والا د قریشو سخته دښمني تېره شوه، ډېر مړي د یو بل نه کړي. نو دوی خو د ابو سفیان په اواز باندې راووتل چې قافله محاصره ده، ځان نه ورسوئ، راوخوتل. خو دا غم ورسره و چې که موږ لاړ شو مدینې ته د جنګ دپاره، کم ځوانان او کم سامان چې جنګي دی خو موږ غونډ ځان سره اخیستی دی، مکه کې څوک پاتې نه شو. او دې ابي بکره قبیلې ته پته ولګي چې ځوانان تل جنګ له مکه خالي پرته ده، په دې مکه راننوځي. نو زمونږ د کورونو، زمونږ د مالونو، د زنانو او د ماشومانو به څه حال وي خدای خبر. دا غم احساس ورسره په دې سوچ کې اخته و چې مدینې ته لاړ شو که په لاره کې پاتې شو، ځکه یو جنګ ګټو نو بل جنګ رانه بېللی کېږي. نو څه چل وکړو؟ شیطان د دې راز نه خبر شو. شیطان ته پته ولګېدله چې دا یو داسې وسوسه ده چې په دې کافرانو کې سستي پیدا کړل او جنګ ته نه حاضرېږي، او دا چې حاضر نه شي نو مسلمانان خو د مرګ نه محفوظ پاتې شي. کېدای شي که سبا له بیا ایمان راوړي، دا ډډه کول غواړي چې هلته کې ورسېږي مردار شي. شیطان ځان سره یو شیطاني غټ لښکر را روان کړی دی، او د ابي بکره قبیلې کوم سردار چې دی د هغې نوم سراقه بن مالک دی، مشهور سړی دی، په غونډ عربو کې شهرت لري، یو جنګي سړی دی. نو دې شیطان د سراقه بن مالک شکل جوړ کړی دی،
او ځان سره شیطانی لخکری را ملګری کړی دي د شیطانانو د پیریانو نه او د ابو جهل خواته ځان نه ورسه ابو جهل ته ویل یو عام اعلان قریش ته شروع بیان شروع د اصل شان خلکو ته ویل چې ګورئ اس وسوسه جوړه کی چیر تاسو به پلار کې د ماده سم خامخ شي یبر مسلمانانو قوت سی وای دا خبرې نشته قرآن دغه شیطان دوکې نقل کړي دی دوکه دا وا چې نن ورځ به تاسو باندې هیڅ غلبه مندون کې شته نه هیڅ څوک نن ورځ به تاسو باندې غالب کېدی نشي د شیطان مطلب دا و چې ماره مسلمانانو د تعداد او د عقیده وسایلو معلومات حاصل کړي دي ډېر لږ دي کمزوري دي تاسو ډېر زیات یو ډېر طاقتور یې لہذا که جنگ جوړ شي تاسو به خامخا فتح مونږ یو دوکه ورله دا ورکړه چې ډاډه شي او ته بدر ته حاضر شي چې مسلمانانو کو ترکي ځکه شیطان خو بده باندې پوهیږي چې نبی عليه السلام حقيقي پیغمبر دی صحابه کرام په حق باندې دي فرشتي به امداد ته راضي بده خو شیطان د مخې نه خبرو خو شیطان هغه سره غداری کوله چې راورسیږي چې مړ شي دیمه دوکه ولا دا ورکړه چې ورته ویل چې ان جار لكم تاسو ملګری تاسو سره ولاړ نو که نور څوک را پاسي کې تاسو سره مقابله کوي بل څوک راضي نشي راتلی ځکه زم ملګری یم کنه او دې منځ کې دا ثابت کړل چې دا ابي بکر قبيله نه یریږي ما زه مشر یم تاسو سره ولاړم نو تاسو یریږي د څه شي خلک ډاډه کو سم ډاډه کو د بدر میدان ته ورسه شکل بدر میدان ته دوی حاضر شو یو سړی د حارث بن هشام نه مې د قریش د ځوانانو جنگي ځوانانو کې یو کس دی د شیطان د سراقه بن مالک په شکل کې ځان جوړ کړی دی نو د دې حارث بن هشام پلاس کې خپل لاس ور کړی دی هغه د لاس ټینګ نیولې دی او د جنگ تر روان دي کله چې مخامخ د مسلمانانو لخر د شیطان ولیدلی نو چې وی کتل نو په دغه ټیم کې جبرائیل السلام د خپل فرشتو سره د خپل لخر سره هم را رسیدلی دی او د بدر د میدان په یو غاړه کې ولاړ دي د موقع په انتظار باندې د جنگ په انتظار باندې دي نو شیطانان خو فرشتي یې نه پیژني هم نو دغه ټیم کې د شیطان چې کم دی خپل لاس زور مټ زور او لاس اخلاصو حارث بن هشام د مټ راټینګ او ډېر پیغورونه ورته وکړه چې څنګه وسره نه تختی جنگ جوړ شو مخامخ دشمنان ولاړ دي توري استری دي ته ټیم کې زمانه لاس او باس تختی رانه هغه خپل مټ سم زور وکاو ابن کثیر لیکلی دی چې دغه حارث بن هشام په دې سینه کې وغه پاستر راوړته او هغه د ورسته ته داسې ویل چې زه هغه سینم اني ارى ما لا ترون زه هغه سینم چې تاسو تخکاری نه تاسو نه یعنی زه پرشتینم اني اخاف الله عز وجل نه یریګم چې الله تعالی عذاب بخیره ورسېدو او د دې پرشتو په ذریعہ باندې به زما خاتمه کیږي لہذا به د جنگ کې تاسو سره ملګری نه یم زه نه تخت او دغه سراقه بن مالک شکل جوړ کړ دغه شیطان د خپل ډیر زیات په وجه سره استغایب شو ورک او دا خلک دغه ځکه مسلمانانو باندې مردار نو دې ځکه د شیطان دغه واقعیا ذکر کیږي او شیطان دا کار مستقیل کوي ابن جرير رحمه الله لیکلی دی تفسیر ابن جرير کم چې په 10 جلد کې دی یو مستند کتاب دی وی قرآن د شیطان دغه انداز بل ځکه د ذکر کړی دی چې د دې مثال د شیطان په شان ته کې د ذکر انسان ته وای چې کافر شه چې کله کافر شنده وته وای چې ان بریء منکم ساسو نه بیزار یم کفر ملګری نه یم او ان خاف الله د الله نه یریږم وای شیطان ټول عمر له انسان په ګناہوں وراچي وسوسه ته وراچي چې ګناه پیو کې څنګه غره ګناه وشي د لاس راغون کی وای د دې خبرې علامه ده چې کم کس ګناه وکي نو په ټیم کې سخت پخېمانه ډېر سخت پي د خبره دی وجه نه چې اول ډاډه شوی ته شیطان په وجه باندې شیطان دی وسته ته درې او دی یوازې دی نو د سره خپل د ذهن کار شروع کوه عقل کار شروع کوي د ماته شروع او ردی انجام صحیح نو اداره شیطان مستقیل طریقه ده نو ځکه قرآن دغه واقعیا نقل کړی د مسلمانان ته خبر شي چې په دې لار کې څوک دوکه نشي الله وی واذ زين لهم الشيطان فهغه واقع چې خیسته کار کو دي کافرانو ته شیطان اعمالهم عملون دوی دې ځکه د اعمالونو مراد د مسلمانانو سره جنگیدل د نبی عليه السلام دشمنی ته مراد وقال او د شیطان ورته ویل چې کوم د سراقه بن مالک شکل جوړ کړو او د بني ابي بکر قبيله د مشر شکل جوړ کړو نو ویل لا غالب لكم اليوم نشته هیڅ غلبه مندون کې بتا سمانه نن ورځ من الناس د خلقنا مطلب دا د جماعت دوه جانبین قوت معلوم کړي دي اندازه مې لګول ما در مسلمانانو قوت هم معلوم دي تاسو هم معلوم دي زبدي پویګم چې هیڅ څه پتا سمانه غلبه نشي کولای وان جار لكم یقینا تاسو ملګری يم او دغه شان وسر روان شې دی غیر کم شي ځان حاضر کې جنگ فلما بظهر کلا تراءت الفئتان
چې مخامخ شوې دوه ډلې د مسلمانانو ډله د کافرانو ډله یو بل سره مخامخ شوې په جنگ کې د بدر په مقام کې نکص علی عقبیه نو راوګرځېد د شیطان په خپلو پوندو باندې راواپس شو مخکې روان یو دم بیرته راوګرځېد او نو دغه ټیم کې د حارث بن هشام راټینګ چې ولې تښتي وقال نو ده وویل انی بریء منکم یقینا زه بیزار یم ستانه ابن کثیر وایي دا وینا هغه ټیم کې وکړله چې کله حارث بن هشام به د سینه کې ووخه او راویړ ته پس مکه باندې د الفاظ یې وروسته وویل انی ارا یقینا زه ینم ما هغه څه لا ترون چې تاسې نه یینئ یعنې زه فرشتې ینم انی اخاف الله یقینا زه د الله نه یریږم شیطان ورته وویل چې تاسو زه ملګری ځکه نه یم چې د الله نه یریږم او هغه سره ته ښکاري چې تاسو ته نه ښکاري دې سکند کې سوال دا ده چې آیا شیطان به د الله نه رښتیا یریږي امام قتاده رحمه الله چې مشهور مفسر دی غوي او شیطان دروغ ویل شیطان د الله نه کېریدل نو ایمان به راوړی وي باقي مفسرین وایي نه شیطان په خپله خبره کې صادق دی دې ځکه ځکه شیطان خو علم کړی دی په دې کې شک نشته شیطان الله پیژني د الله تعالی عذابونه پیژني پرشتي نه په دې هر څه باندې پوهېږي چې د الله تعالی عذابونه ډېر لوی دي قدرتونه ډېر لوی دي او د اسلام دشمنان معاف کوي نه په دې خبره باندې پوهه دی خو په دې پوهه باندې یوازې کار کیږي نه تر څو پورې چې هغې سره اقرار نه او د هغې سره صحیح عمل نه د ایمان نشي ویلی کېدی نو شیطان به دغې پوهېږي خو نه صحیح عمل کوي او نه اقرار کوي ځینې مفسرین دا هم لیکلي دي چې شیطان چې کله د الله تعالی نه مهلت وغوښت چې ماله مهلت راکړه نو الله تعالی ورته وویل چې انک من المنظرین تا ته مهلت ورکړی شوی نه تاسو ته مهلت میلاو شو خو داسې ورته ونه ویل چې د کم وخت پورې مهلت او ته به د کم ټایم پورې ژوندی نو شیطان به شک کېده چې زما دا ټایم به د کم وخته پورې بدر کې چې کله فرشتې ولدل شیطان شک راغی چې کېدای شي همدا ټایم دی دې ټایم پورې زما مهلت دی که اوس هم دې خلکو سره ایسارېږم نه بس دغه عذاب دی راورسېد اوس به مرم نو دې ته تبعیه راویله کېږي چې سړی یو څیز مخامخ خطره یي نه د هغې نه یریږي او دا د ایمان حصه نه نو شیطان په خپله خبره کې صادقه دی فرشتې چې ولیدل یقینا چې دا الله نه به یېرېدلی چې جبرائیل السلام یې د خپلو فرشتو سره لیدلی خامخا به یېرېدلی چې دا عذاب دار نازل شو نو د دې وجه نه شیطان وتښتېد که شیطان یېرېدی نه نو شیطان په میدان جنګ کې خامخا پاتې شوی هم وي د اخره پورې به پاتې شوی خو پاتې نه شو والله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم هغه وخت چې اول منافقینو کم چې د مکې معظمه کې مدینه منوره کې چې کوم منافقان والذین هغه کسان فی قلوبهم مرض چې دغه بزرونو کې مرض د مرض نه مراد شک دی هغه مسلمان خلک چې هغه شکی مسلمانانو صحیح مسلمانانو شک پراته چې دا به حق هغه به حق دغه شکمن خلکو چې کوم شکمن خلک او منافقینو دواړو دوی ویل غر هؤلاء بدوکه کې اچول دي خلکو لره دي مسلمانانو لره چې دومره لږ خلک دي او دومره غټ خطرې ته سینې ډال کړي دي معلومیږي دا بس سخت دوکه کې پراته دي د خپل دین په سر باندې په یو خطرناکه دوکه کې پرېوتل دي او دوی خیال دا دی زمونږ دین به حق او د حق دین په وجه الله تعالی موږ له فتح راکړي او دا خو الشتنه نو معلومیږي دا چې بس ځان هلاکت ته راورساو نو دا وینا د هغه خلکو چې کم خلک منافقین او کم خلک چې مسلمانان نو د شکمن خلک شکی خلک چې څوک به ټیک څوک به ټیک نه او د هغوی ټول نظر په دنیاوي وسایلو باندې مادیات باندې چې وسایلو توازن یې جنگ به یې که توازن د وسایلو نه نو جنگ به نه الله تعالی جواب کوي ومن يتوکل علی الله هغه څوک چې توکل وکړي په الله تعالی باندې دومره لوی قوت په مقابل کې لږ خلک راوتل تشلاسي د الله تعالی باندې مکمل توکل علامه ده او په الله رسول توکل وکړي فإن الله یقین الله تعالی عزیز غالب دی خپل دشمنانو باندې غالب دی او د خپل مسلمانانو مرسته کولی شي حکیم حکمت والا دی حکمت حکیم کې دې ټکي ته اشاره شوله کله کله به وختي تور باندې مسلمانانو شکست هم مخې ته راځي خدغه به هم د یو حکمت په بنیاد باندې به اسی بنای په دې بنیاد باندې چې مسلمانانو واقعي کمزوري دي یي الله مرسته ونه کړه د سینا بلکې دې کې به یو حکمت نو عزیزون کې فتح ته اشاره شوله حکیمون کې وختي تور کله نه کله شکست ته اشاره شوله